السلام علیکم. زه منیس خان او نن دی د می 15 تاریخ کال دی 2018. درې څلور غټې خبرې درته کوم. یو خو د فخر افغان خان عبدالغفار خان باچا خان بابا یو واقعه درته وایم، بیا درته د ایمل ولی خان یو بیان او د هغې جواب چې کوم پی ټي ایم خلک په سوشل میډیا ورکوي هغه څه واقعه ده. یو زما یو ذاتي مزاحیه خبره ده او بیا یو مشوره ده ان پی د پاره. نو ما وی چې په دې مو پوه کم. اولنی خبر خدا دی چې خان عبدالغفار خان باچا خان بابا چې هغه د بر صغیر په سیاست کې یو ډیر لوی نوم دی. هغوی په مختلف وختونو کې 30 کاله جیل تیر کړی دی. هغه په 1926 کې 1926 کې حج لتلو او واپس هغه بیا بیت المقدس ته فلسطین ته ګرځېدلی. دا واقعه هغه په خپل کتاب کې لیکلې ده. نو هغه وایي چې زه هلته لاړم، نو یو خو دا ما محسوس کړه چې فلسطینیانو خپلې ځمکې په یهودیانو خرڅولې، بل یې دا چل کړی و چې فلسطینیانو باغونه ځمکې شړې پرتې وي او یهودیانو چې کومې ځمکې اخیستې وي هغې کې ښکلي باغونه ابادې وي. نو چې ما به ترې تپوس وکړو نو هغوی وی چې دا موږ ته علما ویلي دي فلسطین کې هغوی ذکر کوي چې دا آخري صدي ده، بس اوس به امام مهدي راشي، بیا به حضرت عیسی علیه السلام راشي، بیا به د یهودیانو نه دا هر څه موږ له واپس راکړي او بیا به قیامت شي. وایي ما افسوس کو پړه کې چې پښتانه او فلسطینیان مولیانو یو شان غر کړي دي. نو دا د هغوی په کتاب کې دی. وایي ما خلکو ته وی چې خپلې ځمکې په یهودیانو ارزانې مه خرڅوئ، بیا به پې ستومانې. هغه وخت راغلی دی چې اوس تاسو ګورئ چې فلسطینیان په هغې ورځو کې په یهودیانو ګرانې خپلې شړې ځمکې خرڅې کړې وي او اوس چې حال دی نو هغه تاسو مخې ته دی. دویمه مخکې ورځ د ایمل ولی خان صاحب چې کوم د عوامي نیشنل پارټۍ سربراه دی، هغوی د مولانا ادریس صاحب د مرګ تعزیت لیدلي د شهادت تعزیت لیدلي. نو هلته کې سیاسي گفتگو کړې وه او هغوی دا ویلي چې تحریک انصاف پی ټي آی پی ټي ایم او ټي ټي پی ریاست له پکار چې دا درې واړه اوچه کوي، دا الفاظ یو چې درې واړه ختم کی. په هغې باندې بیا د پی ټي ایم او د پی ټي آی خلکو ډیر شدید رد عمل ورکړو، خو د پی ټي ایم خلکو ایمل ولی خان لا جوابونه ورکړو او دای ورته ویلو چې ایمل ولی خان ته کم د بلوچستان نه د سوال سیټ ملاو شوی دی، نو کیدای شي دا ورته اوس ایجنډا ملاو شوي چې د پښتنو لیډرشپ ټارګټ کې او یا دغه کې بیچینیو کې. د عوامي نیشنل پارټۍ یو ډیر لوی سیاسي وراثت را روان دی. د باچا خان بابا نه والا ولی خان بابا، بیا اسفندیار خان او اوس ایمل ولی خان. نو خلک وایي چې ایمل ولی خان دی، خو د دوی مشرانو به د سیاستدانو په سیاست په میدان کې مقابله کوله، د خپل سیاسي مخالفینو د پاره به د اسټیبلیشمنټ نه مدد نه غوښتو. دا دوی چې کوي نو دا څه ناشنا لوبه ده او په دغې وجه ده، او دا په دې وجه ده چې ایمل ولی خان پی ټي ایم ته او پی ټي آی ته په دې ډېر غوسه دی چې یو خو پی ټي آی ولا په خپل 400 کې شکست ورکړی، بل د دوی د سیاست نه خلک مایوسه شو. نو ځوانانو د پښتنو ځان له یو نوې لاره د منظور پښتین په شکل کې د نجات ومونته او د هغه د پیغام نه متاثره شو. دغه د دوی سیاست ته ډېره دچکه شوه. نو اوس دوی د سیاسي مخالفین د ختمولو د پاره د ریاستي ادارو نه مدد غواړي. نو په دې باندې خلک ډیر تنقید کوي. زه درته خپل یو واقع ویم، نو بیا به زه درته ویم چې ان پی له زه څه مشوره ورکوم. زما یو دوست و، زما کاروبار چې به مونږ به چېرته کاروباري دوره تلو، نو دوست زما ډېر ښه او ډېر مخلص سړی و، خو هغه به دا و چېرته مونږ به میټینګ کې ناست وو، نو هغه به داسې غیر ضروري خبره وکړه چې هغه به د هغې موقع مناسبت سره ټیک نه وه. نو چې مونږ میټینګ ختم شو، ما به ورته یار تا داسې خبره وکړه چې موقع مناسبت سره نه وه، نو هغه به ما ته وایي چې زما خیال نه، خو چې کله زه داسې څه خبره را پرېږدم نو ته ما ته وایه چې یاره ستا سره هغه سکاچ ټیپ شته، نو زه به پوه شم چې لکه خوله بنده ساتلي. نو زما دا مشوره ده چې ان پی سیاسي ته ورڅومره ډیمیج شوه، ځکه چې په دې سوشل میډیا په دور کې ته دروغ نشي ویلی، ته الزام نشي لګولی، د ځوانانو سره د
شعور یو نوې هتیار په لاس کې راغلی او ستا پسې ستا پرونی بیان راوالي نو بیا مشکلات شي. نو هغه مشوره زما دا چې په عوامي نیشنل پارټۍ کې خو ډېر باشعور خلک دی، ډېر سیاسي کار میا افتخار غونته ډېر احترام والا خلک دی چې د خبرې په چل پوهېږي، الفاظ پوره تلي نو بیا یې وایي او داسې بیانونه چې دا وروسته د پارټۍ دپاره مشکلات جوړ شي نو هغه خلک بیان ته رامخکې کول پکار دي. او اسفندیار خان یو تقریر کې کو نو چا ورته ووي او لاندې نه اواز یې وکړو نو هغه ورته ووي یاره په دې خوله وله لاس کېده نو زما احمد ولی خان په عمر کې به رانه کمي، په عهده رانه ډېر غټ دی، د ډېرې لوی پارټۍ صدر دی. نو که لوکوټي په ځینې موقعو کې خاموشي اختیار کړي نو د ANP سیاست آلریډي په جټکو باندې دی، هغوی به لوکوټي سمباله ورته میلاو شي او میا افتخار او داسې نور ډېر ښه سیاسي ورکران دي خو هغوی داسې بیانونو ته رامخکې کېږي نو به فایده وکړي. نو د اسفندیار خان هغه خبره چې په دې خوله وله لږ لاس کېدی نو کیدی شي چې د ډېر بیانونو ضرورت نه وي او هغوی وکړي نو هغه پارټۍ ته او د هغوی شخصیت ته نقصان رسي. زما کشر دی، په عمر باندې په عهده رانه ډېر غټ دی، زما صرف مشوره ورکولو کو په عوامي نیشنل پارټۍ باندې بده لګي نو زه به معذرت وکم، خو اله به ځای نیسي په ځوانانو کې د سوشل میډیا په دې دور کې چې الفاظ چناو او نظریه کلیر وساتي، دا نه چې د یو سیټ دپاره بلوچستان ته ایډریس چینج کړي او بیا د هغوی په منشا باندې سیاسي قوتونه ټارګټ کوي. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي. ویډیو که مو خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او ښه سوچ وکړئ، په ښه سوچ کې څه ګناه نشته.